د شهداو پروګرام اختتام شوی دی. یقینا دې کې د هیڅ قسم ته شک او شبهې گنجایش نشته چې شهداو مو باندې ډېر احسان دی، ډېر احسانات دي. رهبر معظم حضرت سید علی خامنه‌ای حفظه الله تعالی پروردگار دغه مبارک سیره مسار باندې قائمه دایمه وساتلی که. عظیم شخصیت فرمایش کوي چې د شهیدانو یاد منول، د هغوی یاد تازه کول شهادت نه کمه درجه نه دي. رښتیا څه شهداو چې دپاره قرباني ویر کړله، چې دپاره هغوی خپلې سلیوي ویر کړلې، چې دپاره هغوی ایثار وکړلو، قرباني وکړله، خپلې سلیوي نه تېر شول، خپله سلیوي قربان کړله. نه هغه مقصد که چېرې مو ته یاد وساتو خو شهداو سره مو مدد وکړو که نه، نو شهداو لیاره مو جاري وساتله، هغوی مشن مو باقي وساتلو. نو لحاظه د هغوی مشن باقي ساتله دا هم شهادت نه کمه خبره نه دي، دا هم ډېره غټه خبره دي. هغه شهدای راه حق څه حق و لیارې باندې خپل ځانونه قربان کړي. انسان باندې ټولو کې زیات ګران خپل ځان دی، خپل ځان ورباندې ډېر عزیز دی، خپل ځان سره ډېره مینه وي، هر یو انسان ډېر محبت وي. خو څه کله حق خبره راشي، د خدای خبره راشي، د امام خبره راشي، د حسین خبره راشي، بیا خپل ځان نه تیر شي، خپل ځان نه قربان کړي. کوم شی ورباندې ډېر عزیز دی، ډېر ورباندې شیرین دی، هغه خپل ځان خپله سلیوي نه پورته انسان باندې بل شی نه وي عزیز که نه. خپله سلیویه ورغوي کې ونیسي، مولا حسین نه یې قربان کړي، دین نه یې قربان کړي. واقعا د یوه جذبه دی، د یو ایثار دی. دغه د شهداو لیاره، دغه د شهداو عظمت و بزرګۍ دغه حدیث نه د مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام د شهداو و د شهادت عظمت ښه څرګندېږي چې مولایي ما من قطرة احب الی الله من قطرة دم فی سبیل الله. پروردگار باندې دغې قطرې نه پورته بله یوه قطره نه دی ګرانه. کومه یوه قطره؟ هغه د وینې قطره چې خدای لیارې کې کومه وینه تاله شي که نه، د خدای لیارې کې کومه وینه تلیږي، دغه قطره خدای باندې ډېره عزیزه دی، خدای باندې ډېره شیرینه دی، خدای دغې قطرې سره ډېر محبت دی. مولا امام علی علیه افضل الصلاة والسلام نهج البلاغه کې خطبه نمبر 156 کې زه به د خپل رئیس کې دغه جمله معترضه کې د فرمایش وکړم. تاسو ته وړونو نهج البلاغه څه په کار دی، ما تاسو بلد وو. نهج البلاغه د ما تاسو په کار د زندګۍ حصه وي. که نهج البلاغه نه اشنا نه وو، نهج البلاغه نه وریا یو، نو بیا د علي لیارې والا یو څنګه. واقعا دا ډېره د افسوس کیسه دی. دغه د علم یعنی شیعتوب سره، تشیع سره، مو سره دغه عظیم کتابونه نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، دغه د مو امتیاز دی که نه. مو امتیاز هله دی څه کله دغو کتابو سره مروغ دي، څه کله دا کتابونو سره نامې مې صرف اورېدلي، خبره نه یو څه چی دی او چی نه دی. دا ډېره د بیا افسوس کیسه وي. دغې نهج البلاغه کې خطبه نمبر 156 کې مولا ډېر ښکلي یو حدیث فرمایش کړی دی. مولا داسې یې فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین وحیزت عنی الشهاده. مولای کائنات مولا امیر المؤمنین یو عریض پیغمبر اکرم ته راغللو. مولای کائنات مولا امیر المؤمنین دغه واقعه څه پیغمبر سره کومې خبرې شوي دي دغه نهج البلاغه خطبې کې خپله ذکر کړي دي. چې زه یو عریض پیغمبر اکرم ته راغللم، پیغمبر ته ما فرمایش وکړلو چې یا رسول الله، ما تا ته هغه وخت کې رسول الله ته ویله چې کوم وخت کې د احد وخت کې څه کله احد هغه جنګ و که نه، تاسو ته خو پته دی چې هغه کې ډېر مسلمان مؤمنان شهیدان شول. اصل کې دغه جنگ مسلمانو ګټلې، واړو بچیانو غټ ټولو ته دې خبرې پاته دی. خو د ځینو مسلمانانو مال غنیمت حرص واجنه، لالچ واجنه دغه جنگ پکې شکست بدل شولو. یعنی څه کله خدای پاره جنګېدل خدای ته کامیابي ورکړې وه،
خو چې کله دنیا پرستی شروع شوله دنیاو کې منځ کې راغله خدای شکست کې ورته بدل هغه فتح او ته خدای شکست کې بداله کړله ای مسلمان ما تا ته دغه ښیي ای مؤمن که ته جنګېږې هم خدای پاره وجنګېږه که ته وینه تلوي هم خدای پاره یې تاله که که دنیا پاره وه مال پاره وه پیسې پاره وه مال غنیمت پاره وه نو بیا دغه فتح څه تا کومه حاصله کړي دا په شکست بدلېدای شي ډېر ودسي که نه شهید راه حماره ډېر و که نه توجه مه دی که نه وړونو شهید راه حق هم ډېر زیات و خو شهید الحماره ډېر و هسې یو کس و که نه پیغمبر ته چې ویله دغه واقعه ضرور به تاسو اورېدلي وي خو تذکر پر عرض کوم څه پیغمبر ته ویله څه پلنکی شهید شو خدای لیارې کې ورته که خدای لیارې کې نه د خره لیارې کې شهید شو خلکو تعجب وکړو څه مطلب یا رسول الله ورته که دې سا کوم کاس باندې حمله کوله نیت یې دغه و چې دغه کاس به زه مړ کوم خو مضبوط حمار ورسره و دا به زه ځان ته مال غنیمت کې واخلم نیت و انګیزه یې دغه وه جنګېدلې نیت و انګیزه یې و اراده دنیا وه دنیا پرستی وه نو دو ته دا شهید راه حق نه دی شهید مرتبه کې دا نه دی شهید مرتبه کې هغه دی چې هغه فقط او فقط خدای دپاره هغه فقط او فقط دین دپاره هغه فقط او فقط اهل بیتو دپاره رسول دپاره خپله سلې قربان کړي مولای کائنات عیسی رسول الله ته ویل یا رسول الله احد ورځې باندې ډېر مسلمانان شهیدان شول ډېر کسان شهیدان شول و ما ته شهادت نشو میلو د مولا جملې دي ډېرې درندې جملې دي وحیزت عن الشهاده و ما ته شهادت نشو میلو فشق ذلك علی نو یا رسول الله ما باندې دغه خبره ډېره درنده راغله څو خود د شهادت مقاوه مولای کائنات د شهادت آخري حد پورې لاړ و خو بیا یې ما ته ویلي شهادت نشو میلو احد کې وبله واقعه هم دغه وه که نه څه پیغمبر ټولو تنها پرخلی و فقط علي و څه پیغمبر دفاع دپاره ولاړ و ټول وتخل فرار اختیار کو یو علي ودرېدلو یا رسول الله زه تنها شهادت ته ودرېدلم تکو تنها وم هر طرف ته دیخنو دا د شهادت مقاوه که نه خو بیا هم مو ته شهادت نشو میلو شهادت مو مطلب و شهادت مو مقصد و شهادت مو مطلوب و مو شهادت غوښتو ځکه تا ته تکو تنها ولاړ وم نه ډرېدم مرګ نه رسول الله دفاع دپاره بېله علي ولاړ و بیا یا شهادت راته نشو میلو فشق علی ذلک یا رسول الله مو باندې دا خبره ډېره درنده راغله چې ما ملګري لاړل شهیدان شول و زه پاتې شولو حمزه سید الشهدا شهید شول و زه پاتې شولو هغه ښکلي ښکلي یاران شهیدان شول مولای کائنات عیسی زه نشوم شهید چې کله دا خبره پیغمبر ته رسول الله ویله نو بیا آیا رسول الله ته ماته دا ویلي نه تا ماته دغه خبره واقع نه کړي چې ان شهادت وراءک شهادت تا ته انشاءالله ورسته ملویدونکی دی توجه مه دی ستړي ښه نه وایي که نه وړو رسول الله د مولای کائنات عیسی شهادت تا ته ان شهادت من ورائک شهادت تا ته ورسته ملویدونکی دی شهادت درته میلویږي خو یا علي یوه پوښتنه درنه کوم بس دغه جمله د اورېدلې قابله دي وړونو چې تاسو توجه همدې طرف ته وي درود وایو محمد و آل محمد باندې نو پیغمبر مولای کائنات نه یوه پوښتنه وکړه یا علي شهادت خو به ضرور تا ته میلویږي خو یوه پوښتنه درنه کوم ان ذلک لک ذلک فکیف صبرک اذن ډېره درنده جمله دی وړونو پیغمبر د علي ته عیسی شهادت خو ضرور درته میلویږي دا خو به خامخا درته میلویږي شهادت دی د تا غوندې کې کسانو لپاره علي غوندې کې شخصیت امو امامان او علي نوانسته 11 امام پورې ټول شهیدان شوي دي لسه شهادت هر چاته نه میلویږي شهادت مرتبه وي مقامي چا چې زندګۍ کې شهادت لپاره ځان تیار کړی دی نه هغه کس ته شهادت میلویږي نه امامان خو د انسان کمال اخري حد کې وکنه دا خو شهادت به ضرور درته میلویږي یا علي خو ما ته دا وایه
ما ته دغه وایه فکیف صبرک اذن نه ته به د شهادت نه بیا صبر څنګه کوې توجه مې دی وړونو بیا به شهادت باندې صبر څنګه کوي پیغمبر دې څه شهادت به درته میلاو شي خو صبر به ورباندې څنګه کوي مولا علی جواب وره فقلت ما پیغمبر ته وویله یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشکر یا رسول الله دغه د صبر ځای نه دی چې زه صبر وکړم دغه د خوشحالۍ موقع دی دغه د شکر ځای دی زه به شکر انجام کوم رسول الله مانه داسې پوښتنه وکړه څه بیا به شکر څنګه انجام کوم څه ما د شهادت میلاو شي شهادت خو ما دپاره ویلې څه صبر د مصیبت نه کېږي که نه شهادت خو ما دپاره مصیبت نه دی شکر د نعمت نه کېږي شهادت ما دپاره نعمت دی زه څه شهید شوم دینه غټ نعمت متبل نشته همدا وجه دی څه مولای کائنات ته دومره فضایل میلاو شول د فضایلو عظیم مولا د فضایلو معراج ته ورسېدلو عروج ته مولا ورسېدلو هر مرتبه کې هر مقام کې یو ضربات د مولای کائنات ثقلین و عبادات نه بهتر وګرځېدلو کل ایمان یې وګرځولو مولا ولایت اعلان وشو یوه وخت کې یوې موقع کې علی نه وویله څه زه کامیاب شوم خو څه کله مسجد مقام کې محراب کې د علي مبارک جبین باندې گزار وشولو اختیم کې علي اعلان وکړو فزت ورب الکعبه ما کعبې رب نه قسم دی څه علي اوس کامیاب شو ویلې څه علي ته شهادت میلاو شولو شهادت څه کام شی نه دی دا یو ډېر غټ میراث دی دا څه کامو کسانو ته نه میلیږي مولای کائنات پیغمبر ته ایس یا رسول الله دا خو د خوشحالۍ موقع دی زه به شکر انجام کوم دې موقع باندې صبر نه صبر خو د مصیبت باندې کېږي که نه جناب جابر بن عبدالله انصاري بزرګوار تاسو نامه ډېر اورېدلي دی د هماغه جابر بزرګوار دی چې د حسین اولین ظاهر دی ټولو نه اول زیارت چې د 40 ورځې موقع باندې کربلا ته رسېدلی هغه جابر بزرګوار و د حسین قدردانې خور قافلې سره یې هغه هم 40 ورځې باندې ځینو روایتو په مطابق یو ځینو روایتو په مطابق نه ورمنه بیبي 40 ورځې خصوصي صرف باندې 40 ورځې رسېدلې دې ورځې نه وه بلکې بلې ورځې وه خو کربلا ته ضرور بیبي راغلې دی خو بهرحال هر څه وي جابر هغه چوک دی چې دوی د حسین زیارت ابتدا کړي دی دغه عظیم جابر ایدی پلار یوه جنګ کې شهید شولو پیغمبر دور کې جابر بن عبدالله انصاري د پیغمبر صحابي دی که نه امو تاسو پنځم امام پورې دا زنده و ډېر طولني عمر خدای ورکړی و پیغمبر ورته دا ویلي و چې ته به ما پنځم فرزند هم وکسي هغه ته یې سلام ورسوه دغه جابر بزرګوار 14 کالو عمر کې یتیم شولو پلار یې شهید شولو لکه دغې حدیث ته لکه غور وکړو نو د شهید څومره مقام دی څومره مرتبه یې دی چې 14 کاله عمر یې و څه د دې پلار شهید شولو جابر بزرګوار راغللو پیغمبر ته وژړېدلو څه زه کم عمر کې ما یتیم شولم پلار مې شهید شولو پلار پسې م د زړه خوږېږي ایسه پیغمبر اکرم ورته دغه جمله وویله ای جابر آیا ته رضي نه یې په دغې خبرې باندې ته دغې خبرې باندې نه یې رضي چې تا پلار قیامت ورځې باندې هغه یوه درجه خدای ورکړي دی چې کومه درجه خدای انبیاو ته ورکړي دی ډېر عجیبه خبره دی انبیاو ته خدای کومه درجه ورکړي دی جابر تا پلار ته به قیامت ورځې مغه درجه میلویږي شهید ته هغه مقام دی چې کوم مقام انبیاو ته میلویږي شهید به قیامت ورځ یو صف نه بل صف ته بل صف نه بل صف ته به رسي انبیاو صفونو ته به ورسېږي نوراني شکل کې هغه نه بعد به پروردګار ورباندې غږ وکړي لکه څرنګې نبي ته پیغمبر ته د شفاعت حق حاصل دی لکه څرنګې یو عالم ته د شفاعت حق حاصل دی ای شهید تا ته هم نن د شفاعت حق حاصل دی ته پاڅېږه خپل خاندان نه اویاو کسانو شفاعت وکړه اویاو کسانو لاس ونیسه ځان سره بهشت ته بوځه دا د شهید مقام دی وړونو دا د شهید مرتبه دی دا د شهید عظمت دی قیامت ورځې باندې د جنت مختلفې دروازو نه میدي که نه ستړي خو نه وي شوي که نه وړونو
بس انشاءالله مختصر ټایم کې تاسو زحمت ختموم. قیامت ورځې باندې څه کله محشر نه وروسته شهید خپل ځان سره دغه کوم شافعین دي د چې چا شفاعت دوی کوي دا هم ځان سره بهشت روان کړي. بهشت دروازو مختلفې نمې دي. هغو بهشت دروازو نه یوه نما ده باب المجاهدین. دغې دروازې باندې صرف د شهدانو وتاسي بلې چا ته حق نشته. هر څومره مقام وي، هر څومره بلند کس وي، هر څومره متقي پرهیزګار وي، هر څومره خدای سې نږدې وي، خو شهید نه دی دغې دروازې نه نشي نوتلی. دا دروازه فقط خدای پروردگار شهداو دپاره مختص کړي دی. الجهاد باب من ابواب الجنه. مولای کائنات مولا امیر المؤمنین دی که نه څه جهاد د جنت دروازو نه یوه دروازه دی. یخصه الله لخاصة اولیائه. پروردگار دغه دروازه هر چا دپاره نه خلصوي. پروردگار خپلو نږدې دوستانو دپاره دغه دروازه خاص کړي دی. ډېر نږدې دوستان لخاصة اولیائه. عزیزان گرامی قدر، بس دغه یو حدیث د شهید عظمت انتها دی. څه پروردگار د یو حدیث قدسی کې داسې فرمایش کوي څه کله یو شهید یو خاندان نه خپله سلوي قربان کي که نه خدای لیارې کي شهید شي، خاندان یتیم پاتې شي، زمن یتیمان شي، دا سوچ ونه کي څه یمو چوک نشته دی. دا حدیث قدسی دی. دا سوچ ونه کی سیمو چوک نشته. پروردگار دی څه شهید خاندان کې د شهید جانشین زه په خپله ګرځېږم. سوچ مو کړو نو خدای دی څه زه په خپله د شهید جانشین ګرځېږم د شهید خاندان کې. شهید ځای زه په خپله ډکوم. هغه دغه فکر آونه کی سوچ آونه کی سو شومونه پلانکه لړو مو به فلانی شولو نه هغه ځای کې د پروردګار څه زه غیبه طرف نه هغه ځای ډکوم. دغه زمن یتیمان نشول، هغوی روزه هر څه ذمهوار زه شولم. زه پروردګار اصل کې د هر چا روزه ذمهوار خدای دی. روزي خدای ورسوي خو د شهید خیلخاني خصوصي طور پر خیال خدای بساتي. بس ډېرې بیړې سره زه د څو شوي نه بیانوم څه شهید شهیدیږي دوی انګیزه څه دی، څه واجې نه شهید شي. خپل ښکلې روغه یعنې شهید راه حق. البته هغه کس څه هغه حقو دپاره خپله سلیوي قربانوي. عرض مه کړلو شهید راه حمار نه، شهید راه حق. څه حقو دپاره خپلې سلیوي قربانوي. هغه انګیزه چې دی، انګیزه قرآن مجید 3 شونه خیلي دي. بس بیړې سره عرض کوم تاسو خدمت ختموم. هغوی نه اول شونه روایاتو کې و حدیث کې سره غلي دي شهید خپلې مبارکې وینې سره معاشرې نه جهالت ختموي. د شهید ویني اثارونه یو اثار دغه دی، د شهید انګیزې نه یوه انګیزه دغه دی څه معاشرې نه جهالت ختم شي. تاسو بار بار دغه جمله اورېدلې دی لیستنقذ عبادک من الجهاله وحیرة الضلاله. دې دپاره مولا حسینه تا شهید شولې و د تا پاک مطهر هغه ښکلي روغ یاران شهیدان شول. د شهادت واجه چې وه، شهادت علت چې و، شهادت اثار چې دی، شهادت انګیزه چې دی دغه دی څه ته خلق د دنیا مخلوق معاشره جهالت نه راوباسي، جهالت نه راوځي. که شهید واجې نه یوې معاشرې نه جهالت نه ختمیږي پوه شه څه شهید خپل اثار نه دی خیلی. زه و ته د شهید لارې نه یو روان. اوس هم هغه جاهلې لارو باندې د خپل پلار نیکه مطابعات مې شروع کړی وي، نه دین نه پوهېږو نه د دین لارې باندې څو هغه جهالت وي څه کوم مخکې و نو بیا څه فرق وکړو شهادت. د یو علت دی. دویم بیړې سره عرض کوم څه کله یوې معاشرې کې څه کله د شهید وینه تاله شوله هغې معاشرې کې پاکیزګوالی راځي، هغه معاشره پاکه کېږي، نوراني کېږي، پاکیزیو کې رسکي. دا د زه نه یم. تاسو بیا زیارتنامې کې وطبتم وطابت الارض فیها دفنتم. هم تاسو پاک وئ او شهیدانو و هم هغه ځمکه پاکه کړله څه کومې ځمکې کې تاسې مبارکې وینې تالې شولې. هغه علاقه مو هم پاکه کړله، پاکیزه مو کړله، نوراني مو کړله څه کومې علاقې کې تاسو وینې تالې شولې. هغه معاشره پاکه شوله. چی نه پاکه شوه؟ بې پردګۍ نه پاکه شوله. چی نه پاکه شوله؟ ګناهانو نه پاکه شوله.
عفات رسی شهید وینو سره. ځکه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه فرمایش کوي څه زه نه دی تا کومه دغه پرده دی د شهید وینې اصلي اثار دی، اصلي سبب دی. که ته بې پردې شولې ته غوږ ټولو نه زیات خیانت شهید سره وکړلو. تا بې پردې شولې کې ټولو کې اولین خیانت شهید سره دی چې هغه خپلې پاکې وینې سره دغې ځمکې کې عفت راولوستلو، ته د بېحیایي روانې. هغه پاکې وینې سره دغې ځمکې کې پاکیزګوالې راوستلو، حیا یې راوستله، و تا بې عفتي راوستله، تا نجسات راوستلو. دریم شی څه قرآن مجید دې طرف ته اشاره کړي دی څه شهید خپلې مبارکې وینې سره فتنه ختموي. لکه قرآنی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله. تاسو جهاد وکوئ دومره پورې جهاد وکړو څه فتنه پاتې نشي. نو لہذا فتنې اختتام د شهید وینې سره کیږي. خو څه کله فتنې ډېرې شي، کله فتنې ډېرې زیاتې شي، کله وخت کې څه بیا وشوه د شهید وینې ضرورت پېښېږي. څه کله شهید خپله مبارکه وینه تاله کړي، هغې معاشرې نه فتنه ورکه شي، هغې معاشرې نه فتنه برطرفه شي، هیچا پاتې نه شي. اورونو عزیزان گرامی قدر، بس شهید کوم مقام و منزلت دی د کې څه قسم ته شک نشته. څه پروردګار تا ټولو کې نږدې فرد هغه شهید دی. و شهید څه شهیدیږي څانګې زخم لري که نه، خپله سلیوي څوک ویلې قربانوي، خپله سلیوي څه قربانوي، دې دپاره قربانوي څه د دین اقدار محفوظ پاتې شي، دین اقدار ته ټیس ونه رسیږي، دین اقدار څوک خراب نه کړي. اورونو مو تاسو ډېر شهیدان ورکړي دي، د کې څه قسم ته شک نشته. مو داسې کلی ماشه چې هلته سرې جنډې نه وي لاګي، داسې خندان ماشه چې هغه خندان کې یو شهید نه وي. مو دومره ډېر شهدا ویر کړل دې دپاره چې د مو ناموس پرده محفوظه پاتې شي. مو دومره ډېر شهدا ویر کړل دې دپاره چې مو معاشره نجسات نه پاکه وي. خو که بیا دې په باوجود څه دومره شهدا مو ویر کړل بیا هم مغشې بې پردګي وي، مغشې بې حیایي وي، دا هم شهدا سره بې انصافي دی، هم شهدا سره خیانت دی، هم مولا حسین سره خیانت. مو دې دپاره شهدا ویر کړل چې د مو ناموس پرده محفوظه شي، بیا یې مو ناموس بازارو کې سار وي، بیا دغو وینو سره مو خیانت دی که نه دی. وړونو شهدا به قیامت ورځې ما او تا ګریوان ته بیا لاسونه راوچوي که نه بیا راوچوي. زموږ خو خپل ځانونه قربان کړل، وینه مطالعه کړه، زمن مې یتیمان کړل، تاسو ورسته چی وکړل؟ تاسو مو دې دپاره خپل زمن یتیمان کړل، در به در مو پرېښلل چې د مو ناموس محفوظ وساتی شي، اما مغه ناموس نن بازار ته راغللو. مو دې دپاره خپل ځانونه قربان کړل، مو دې دپاره خپلې سلیوې ویر کړلې خدای لارې کې چې تاسو نشو تمشو نه وریاو، تاسو بیا مغه نشې تمشې راخیستې وي، تاسو بیا دغه نجسات کې مبتلا وئ. اورونو دې کې صرف یو دوه کسان نه، مو تاسو ټوله شریک یو. قیامت ورځې شهید مو تاسو ټولو ګریوان ته لاس ارچوی شي. چې تا کلي کې نشه خرڅېتا ته ویلې اقدام نه کولو، که اقدام کېدلی نه ته یې ویلې بیا حمایت کولو. دغه ډېره د افسوس کیسه دی که نه. څه اقدام خاص یا نه کېږي، څه اقدام وشي بیا حمایت هغه ورسته څه دی مترس وی دی، دی مو پلرینه دی، دی مو ورور دی، دی مو کلیوال دی، دی مو پلنکی دی. څومره د افسوس کیسه دی، څومره د شرم خبره دی. موږ شهیدانو ته به څه ځواب ورکوو قیامت ورځې باندې؟ ځواب شته مو سره؟ هغوی خپل ځانونه قربان کړل. زه به د آخري یوه دا خبره وکړم، بس مزاحمت تمام. اگر چې د ځنه خبرې ښې نه لګېږي ځانو باندې، خو دا مو باندې فرض دی ضرور به منبر نه یایو. زه دا یم چې د شهید ورځې مناو کولې بیا هېڅ کله ضرورت نشته. د یوم شهید ما مناو کوو، یوم شهدا ما مناو کوو، هېڅ ضرورت یا نشته چې شهید څه دپاره وینه تاله کړله، مغه شهید وینو سره خیانت کوو. څو پرې مو څه دا شیونه نه دي بند کړي، یوم شهدا مناو کول هېڅ ضرورت نشته. دې سره شهدا نه خوشحالېږي،
دې سره شهداو زړو ته نور درد میلویږي. عزیزان گرامی قدر، یقینا د مو مذهب د مو ملت یو افتخار دغه دی، زموږ کربلا نه دا درس خسته دی، مو مولا سید شهدا نه دا درس خسته دی، مو نازنین حسین نه دا درس خسته دی. زمو دین دپاره وړه شیرخوار هم قربانوی شو. تشیع ملت تشیع نه علاوه بل چا سره دا افتخار نشته. مو وړه شیرخوار هم قربانوی شو دین دپاره. د کچیرې ایمو نارینا شهیدان شي، مو دین دپاره د مو نموس هم دین بچاو دپاره روتای شي، دین بچاوی شي، توحید بچاوی شي، نبوات بچاوی شي، ولایات بچاوی شي. عزیزان گرامی قدر، یقینا شهدا خپلو نمونه قربان شم، شهدا نجار شم، شهدا مو دپاره ځمکه پاکه کړله، شهدا خپل میشن باندې لاړل، مو دپاره یو میشن پرېښللو. خو دغه کربلا شهدا د حسین نازنین مولا حسین هغه عظیم شهادت به کربلا کې دفن شوی و که چیرې ورمنه زینب نه وای. شهدا خو نن لاړل، ما او تا دپاره شهدا و کردار زینبی پرخلی دي. شهدا و راه حسین باندې لاړل، حسین لیارې باندې لاړل، ما او تا دپاره شهدا د ورمنې زینب سلام الله علیها کردار پرېښلل. ما تا باندې واجب دی څه د ورمنې بیبي کردار اپنا کړو. د ورمنې شپې ورځې دي که نه، که چیرې ما ته د ورمنې نه دا درس نشو زده کوی، نه دغه ورځو منو کولی بیا څه راتې وړلو. دا خو یو رسم شو که نه، یو رواج شولو. رسم و رواج خو نه دی. مو دغه ښکلې روغې واقعي نه کربلا نه ورمنې نه سیرات خلو چېرته نه زده کوو. زده کوله غوټو نه غوټ اندا دی څه ورمنې بیبي مولا حسین شهادت ریګانه نه کړلو. د ورمنې بیبي مولا حسین وینه ریګانه نه کړه تاله، دغې وینې سره یې انقلاب راوستلو. ما تا دپاره هم شهدا دا اعلان کوي چې موږ وینه درته تاله کړه، تاسو یې مو وینې سره انقلاب ویلې نه راولوئ. ورمنې څنګه انقلاب راوسته وړو؟ هغه شام څنګه د اهل بیتو دخنو وطن و، ورمنې د اهل بیتو محبین وطن ته نه جوړ کړو. هغه شام څه هغوی منبرونه به مولای کینات مولا امیر المؤمنین ته ناسزا ویلې شول. مغه شام کې ورمنې بیبي متمخانه جوړه کړله. هغه شام څه یزید ورباندې حکومت کولو، بني امیو د حکومت ځای و، دارالخلافه وه، خو مغه شام مغه یزید دپاره بني امیو دپاره جهنم وګرځېدلو. نن یزید نام و نشان شام کې نشته. شام کې فقط ایکی و نما دی، هغه سیده زینب نما دی، هغه د علی بیړنۍ لور نما دی، هغه د حسین وړې بلبلې نما دی. عزادارو څه کله چوک جیل نه خلاصیږي، نه هغوی ډېر خوشحال وي، زړونه خوشحال وي، زه خپلې خونو ته به لاړ شو، وطن ته به لاړ شو. اما ورمنه زینب سلام الله علیها څه کله شام جیل نه ورمنې ته رهایي میلاو شوله، ورمنه خوشحاله نه دی. ولې څه ورمنې خپل د زړه میوه خرابې کې پرخلي دی. څومره د ورمنه خپلې خونې ته مدینې ته نږدې کېږي، مغوره د ورمنې زړه رنځور کېږي، مغوره د ورمنه خفه کېږي. عزادارو دغه لوټلې کاروان څه کله مدینې ته نږدې شولو، اوس هم څه چوک حج ته لاړ دي، مدینې ښکلې روغ زیارتونو ته لاړ دي. خدای ورته بیا نصیب که هغوی به لیدلي وي، څه چا نه وي لاړ، هغوی هم تاسو ټولو ته پروردګار هغه ښکلي مبارک ځایونه نصیب که. الله
علامه کفی بزرګوار فرمایش کوي چې موږ کله قافلې کې لاړ وو مکې نه واپس مدینې ته راغللو چې کله مدینې ته نږدې شولو وشوه بس ولا ډریور باندې مې غږ وکړو سندال ته لږ ودرېږه مدینې ته ورمانوځه همدغه ځای و چې سجاد مولا چې دغه لوټلې کاروان چې کله شام نه راوستلو مدینې دروازې نه یې بهار ودرولو خیمه یې ولګوله بشیر ابن جزلم ته وویله بشیر تا پلار هم شاعر و ته هم شاعري لاړ شه مدینې کې اعلان وکړه څه د مدینې اوسېدنو وشوه مدینه د اوسېدلې ځای نه شو پاتې مدینې کې مولا حسین مخکې اوسېدلو وشوه نازنین حسین مدینې نه ډېر وریا کربلا کې خو بیاولی شولو عزادارو سجاد مولا خیمه ولګوله بیبیان خیمې کې ورسره ناستې دي بشیر ابن جزلم مدینې ته رانوتلو یوه ځای کې ویچولې کې بلند اواز سره یې غږ وکړلو یا اهل یثرب لا مقام لها فیکم او یثرب ولو وشوه او مدینې ولو وشوه مدینه د ورسېدلې ځای نه شو پاتې ویلی نازنین حسین د رسول الله المسیح کربلا کې بې دردۍ سره شهید شوی دی تږی شهید شوی دی د درو شپو درو ورځو تږی شهید شوی دی نن هغه حسین مدینې ته نه راغلو د حسین قافله راغلی دی که چوکې زیارت کوئ نه مدینې نه بهر سجاد مولا هغه قافله راوستی دی عزادارو اس هر چوک د رسی بشیر نه د پښتنه کوي څه قافله چېرته دی کوم ځای کې دی بشیر د ورته ځای ښیي څه د مدینې دروازې سره خیمې لګېدلې دي اس دغو کسانو کې بشیر د سترګې غړوي یو وړوکی بچی بشیر ته مخکې راغللو بشیر ته دی ای بشیر ابن جزلم ما ته دا وایه څه قافلې کې ما بابا راغلی دی که نه دی راغلی ویلې ما ته په بیړې سره وایه که ما بابا راغلی وي نو زه بیا نوې جامې اخیسته وم زه بیا خوشبو لګوم ورته یی دی څه ته دی چا وایي تا بابا چوک دی ایس یارې هغه واړه خولې سره ورته وویله چې ما بابا د عباس نومیږي زه د میړني ځوان یم زه فاضل یم یا خدا خبره وه بشیر فقط یو ټکي وکړلو او فضل ابن عباس وشوه نوې جامې ما اچوه عزادارو ایس یمنه یوه بله سپین سهرې بیبي راغلله ملکې خامه وه بشیر ته یې غږ وکړلو بشیر تا څه اعلان وکړلو د حسین قافله راغلی دی ورته یې ده ها د حسین قافله راغلی دی بیبي ته چوکې ورته که زه د میړني عباس مور و مېلمنین یم څه کله پاتې ورته وښیله ورمنه بیبي راغلله فضل هم ورسره راغللو څه کله سجاد مولا خیمې ته نږدې شوله سجاد مولا د خیمې دروازې کې ناست و یورې سجاد مولا باندې بیبي غږ وکړلو ای سپین ګیریه لږه لیاره راکړه زه لور زینب سره میلاویږم عزادارو یورې سجاد مولا سار اوچات کړلو مورې ګرامه نه یي انیا ګرامه نه یي څه شام و کوفې دربارونه مه لیدلي دي ځکه م ده نه پېژندې ملکې خام شوی یم عزادارو ایسه کله ورمنه بیبي راغلله وشوه ما ټول مصایب پرېښله صرف دوه ټکي اخري ټکي اوره معدد غوږو سره اوره ایسه کله بیبي ام البنین راغلله ورمنې زینب سره میلاو شوله ورمنه بیبي ملکې راټینګه کړله بیبي فقط یو غږ وکړلو مورې ملیامه ډېره ما ټینګه وه تسبو سره ډېره زخمي یم عزادارو هغه لباد ام البنین ورته وایي ما ګرانې لورې ما ته د حسین او حالات وایه
ما ته د حسین ولوایه ما زوی حسین څنګه و سورمنه سیلاب دوتیای ما قدردانې مورې ما عظیمې مورې عباس ښکلی جهاد وکړلو توجه ماته کوئ وروڼو ایس بیا ام البنین وویله ما قدردانې لورې زه د در نه حسین پوښتنه کوم ما زوی حسین څنګه و دوباره بیا وویله عباس ښکلی جهاد وکړلو دریا مورې ام البنین دی آیي ما ګرانې لورې زه د حسین پوښتنه کوم ته د ما ته عباس حالې آیي وشوه یورې زینب داسې وویله ما ګرانې مورې حسین دروش په تګې شهید شو یا خدا خبره وه ام البنین نجاف ته مخ واړولو غږ یې وکړلو مولا وشوه کله ام البنین عباس نه شکایت کولو که نه نجاف ته شکایت کولو یورې ورمنې زینب مور نه غوږه تو کړله مورې ام البنین خبردار عباس نه شکایت ونه کي زه کله حسین شهیدېدلو عباس لیچې نه وي